استادانو جنازه د جیلونو نه وتی من ستا په فراق ډیر خفه چې د دې قاتلان به منګه معلومو دا مر خو د شهادت دی او الله وی شهید ته مړ مه ووایه دا زما په نیت ژوندی دی جومات کې راته یو ملګری ویه وی عزیز الله مولانا د دې مرګ نه او دارنګې په کم ټیم باندې به هغه سنت د رسول الله بیانول چې هغه ما ته تره کړل او هغه ما ته پرېښودله نو د عزیز الله مولانا مرګ دا دی مرګ دا نه دی چې یاره یو سړی د دنیا نه لاړ دا مرګ خو د شهادت دی او الله وی شهید ته مړ مه ووایه دا زما په نیت ژوندی دی جومات کې راته یو ملګری ویه وی عزیز الله مولانا د دې مرګ نه چې ما خوب ولید اخیری خبره کوم وی ما خوب ولیدله چې خپل والد صاحب مې په خوب باندې ولیدله او وی ما والد صاحب نه ما تپوس وکړو چې بابا څه ته زړه شوی دی چې زه یې دروړم او څه شی ته غواړې نو وی ما ته یې ویل پلار مې په دې خوب کې چې زما انار تړه شوی دی نو چې د دې ملګري دا خبره ما واورېدله نو زما به دې مرۍ کې دومره غوټه ونښته او علامه ابن سیرین دا د خوبونو د تعبیرونو امام دی او هغه وایي چې کله مړی د انسان نه څه شی طلب کړي وغواړي او دا وله ورکړي خو شهید دنه وغوښتله نو شهادت غواړي ستا نه قرباني غواړي چې د مړی د کوم صفاتو والا هغه صفات ستا نه غواړي نو ما وویله انار یې ویوړه مخ مبارکه د قرآن هغه ډک لاسونه او د قرآن کریم د ګوایي ژبه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د پرچار ژبه هغې د انارو په رنګ باندې ککړه د الله دربار له ویوړه حدیث کې راځي د الله نبي وایي د قیامت په ورځ باندې به شهید په هغه حالت باندې راپاڅي کل عبد یبعث علی ما مات علیه د الله نبي په کوم حال تلی په کوم عقیده تلی په کومه نظریه تلی په هغه نظریه په هغه عقیده به دا سړی د الله دربار له ځي الحمدلله موږ د قرآن او د سنت خدمت کړی او په دې ملک کې به کوو موږ د دې نه مخکې قربانۍ ورکړي زموږ د استادانو جنازې د جیلونو نه وتي دا دیرونه تپوس وکړه چې په دې کې د دې علاقې او د دې باجوړ دا دیرونه خصوصا تپوس وکړه چې آیا په دې کې شهدا علما طلبا ډېر دي که په دې کې عامة الناس خلک ډېر دی په دې کې علما د علماو دا میشن دی د انبیاو دا پروګرام و چې هغوی به خلکو په ګټو وشتل هغوی به کوینو ته اچل هغوی به بې ضرره جیلونو ته او یوسف علیه السلام امام راضي وایي 8 کاله یې تېر کړه بعضې علما وایي 7 کاله یې تېر کړه بعضې ملګري وایي ولې لاړې یوسف علیه السلام ولې لاړ په تا بدنامه ولګېدله په رسول الله بدنامه ولګېدله ولې ولګېدله ته خو د پیغمبر وارث یې په کومه نظریه تلی په کومه عقیده تلی په کوم پروګرام تلی دغه پروګرام سره به د الله د عرش د لاندې ودرېږو د الله د عرش د لاندې به بدتر لاړې چې کله انسان ولګېده صحیح ده د دنیا نه لاړ نو کم از کم مؤمنه په تا خو دا حق دی راچخوت خو یې که که نه هغه د باجوړ نه پښتو اسلام پرېږده وه پښتو چېرته لاړه صحیح ده د دنیا نه سړی لاړې نو کم از کم د ایمان تقاضا دا ده د اسلام دا ده د پښتو دا ده چې هغه زخمیه هغه خوار د غېږې ته راچوت که هغه ته تلقین د کلمې وکړه زمونږ خلکه په دا وخت کې ویډیوګانې کوي او په دغه وخت کې تماشې ته ولاړې ګیرې ته تاو کړي ته به د الله دربار له ځې که به نه ځې ته به د الله مخې له ځې دا حالات په تا نشي راتللی داسې ستا په اولاد نشي راتلی ستا په خاندان کې په چا نشي په الله ته قسم خورم په ابو داود کې یو روایت دی صحابي ته رسول الله ویه یا ابازره وایي چې کله د شر او د فتنې دور شو نو د ځان نه د کور انډیرې جوړ که د ځان نه د کور چټایي جوړه که او د الله رسوله که څوک راشي او ما قتل کیه وایي په مخ څادر راواچوه ستا په ګناه کې دې اخته شیه خو ته د چا په وینه کې شرکت ونه کوي کوشش را کوئ د مسلمان په وینه کې د مسلمان په نقصان کې چېرته موږ او تاسو لاس کې کړ نه کو حدیث کې راځي د الله نبی وایي که چېرته د مؤمنه په قتل کې په ناحقه دا دنیا شریکه وه الله وایي دا ټوله دنیا به جهنم ته واچوم
کوشش را پکار دی د الله د دین خدمت وکړو د الله د سنتو د رسول الله سلام خدمت وکړو او دله د مغفرت او درجې د شهادت د بلندۍ دعاګانې د الله په دربار کې وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب مخکنا تاسو تسلسله د بیاناتو شروع وا کافی بیاناتو شو التا جمعات کې شيوخ او استادانو ملګرو ډیر بیانونه وکړه اوس چونکې جنازه هم ان قریب حاضر ده او ټیم هم داسې دی چې باران وریږي دویمه اهمه خبره هغه خپل جماعتي ملګرو ته کومه هغه دا ده چې څنګه دا واقعات وشو داغه نه بعد ټول ملګري اسپیټال ته راغلیو په اسپیټال کې احتجاج هم الته ریکارډ شوی او مشران هم راغلیو هغه چې څنګه د هغې ذمہواري ده نو د خپل ذمہوارۍ تحت هغې موږ ته تسلي راکړې ده چې د دې قاتلان به موږ معلومو او هغې له به واقعي د هغې چې کومه سزا هغه ورکوو نو زمونږ د طرفه ملګرو ته دا پیغام ورکولی شي چې موږ د هغې د دې خبرې انتظار کوو انشاءالله د هغې نه بعد که د هغې خبره مثبته وه نو موږ به هم هغه ته ګورو مشوره به کوو او که د هغې خبره داسې وه چې زمونږ سره چل کوو نو د هغې مطابق به انشاءالله آینده بیا لای عمل انشاءالله ستاسو سره شریکوو او موږ د مشرانو سره رابطه کې د هغې د طرفه چې څه هدایات دي نو په دې معامله کې موږ په هغه هدایاتو باندې به چلیږو مولانا عزیز الله شهید رحمه الله د هغې مختصر تعارف مالته اسپیټال کې هم کړی بس هغه څوک د دې د امان شاه علیزو اوسېدونکی و په ښار کې د هغه دوکانو کتابخانې وه او د هغه کار دغه و چې د قرآن خدمت د توحید سنت یو حده پورې هغه خپل خدمت کاو خپل بچو له حلال رزق یې ګټه چې څه وشو ټول خلکو ته معلوم دي الله رب العزت دې د هغې پسماندګانو ته د هغې ورثو ته او دا څومره استادان چې د هغې راغلي دي څومره ملګري راغلي دي یو بل به ټول د الله رب العزت نه صبر جمیل غواړو انشاءالله موږ به د صبر او د تحمل مظاهره به کوو خبرې کول نه غواړم او جنازه هم دا وه سلطان طالب صاحب ولاړ دی شیخ صاحب ناست دی د هغه مخکې صرف دومره خبره ده چې عزیز الله مولانا موږ ستا په فراق ډېر خفه یو دا زما سره ډېر موږ سره کشر پاتې شوی و وړوکوالي نه م پېژاندو او الله دې وکړي چې په دې علاقه نور د علماو د دیندارو طلباو وینه توی نه شي او باقي دومره خبره ده خپلو ملګرو ته زما صرف یو رایه ده چې کومه لاره خپل اولاد له خوښو هغه لاره به موږ خپل ټولو طلباو له خوښو او دا یو خبره ده صفا خبره واورئ د مسلمان مرګ وړه خبره نه ده د مسلمان مرګ وړه خبره نه ده صرف دومره سوچ وکئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د یو مسلمان په مرګ کې نیمه کلمه هم سړی مدد وکړي په ورځ د قیامت به راشي چې آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه ناامیده دی موږ به ملګرو خپل ټولو سوچ او فکر کوو دا خبره اکثر هر سړی دا وایي یاره خوله پټه که الله حاضر دی ما اراده م دا نه وه چې زه یوه خبره م وکړمه په دې نه ګڼې چې څه د دغه خبره ده خو غم او درد هم خپل دی دا خپل درد دی دا خپل اولاد دی او د خپل اولاد په جنازه سړی چې خفه نه شي په چا باندې به خفه شي الله تعالی دې وکړي چې موږ نور ونه دردېږو طارق امین مولانا چې څنګه خبره وکړه چې صلاح عملو په نره به یې کوو په دغه به یې کوو په کار ده چې حکومت خپله ذمواري پوره کړي او دا نه ده ګنې چې د علماو د طلباو وینه دا داسې اسانه او په اسانه به تویږي دا ډېره قیمتي وینه ده الله ته هم قیمتي ده مخلوق ته هم ده الله تعالی دې د ده شهادت د خاندان چې کوم دی د دې دپاره چې کوم دی ذریعه د نجات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د عزیز الله مولوي صاحب د طالبۍ او د هغه د دور چې عزیز الله مولانا کوم قسم شخصیت او هغه د کوم شخصیت او د کوم علماء کرامو سره پاتې شوی او هغه د کوم مدرسو نه چې د علم راوړی دی او زمونږ استادو په دې علاقه کې
د دې علم خدمت هغه کاوه. عزیز الله مولوي صاحب د قرآن کریم دومره تفاسیر دومره دوره تفسیری کې کړي دي د علومو د استادانو سره. ملاقات کی اس ملاقات کی اس جنازی ٹیم پورا دے استاد دا کسانو دقت کی دی جنازه کی دی تاسو دې زی دا کسانو کټ کی دی کټ کته کی لاس کته کی دا ټول مرګري واوري هانو ټول مرګري واوري ملاقات نشي کیږي مخکاره کوي ملاقات نه کوي مفتي سے ملاقات نه کوي صحیح دا کسانو چې په جنازه ودرېږي سپونه برابر کوي سپونو تشي دا کسان سپونو تلاړ سپونو تلاړ شي زی سپونو تشي دا کټ رامه کې کنه الکا ورسو شي الکا ورسو دا کټ را دی خو کې لکه تاسو زی سب کې ودرېږي سپونو کې ودرېږي سب لرش نه ملاقات بروستو کیږي دا جنازه تیاره ده بس یې روسي سپونه تلاړ شي بس دا سپونه تلاړ شي سپونه تلاړ تاسو دا شاته دا کسان چې مشران دلته ودی دا کسان رسو شي دا لکه دا شیخ سید څه دراوي چې لازم ته ودرېږي تاسو کارو کلارو आवाज لکه ورسته شي کنه بچ جنازه تیار ده ودرېږي دا کسان سپونو باندې برابر شي دا شیخ صاحب الله ورکړي تاسو سپونو ته برابر شي لری شي دا کسان لری شي خوشي تاسو لری شي لکه ګدان شي یا لکه سپونو جوړوي الله مبارک اعلان وتا دې خالي کې له ګوزه ये लगा सपने तो जान रसोई बस नहीं ना अनार San lo boleh seperti apa? Nak buat apa? Kalar. Zaid boleh sabdal tahu dengan Zaid bisa,